ضرور څه فکري چې مړه شوه زه بس په دې شیطان هم وغولې وي جنازه ښه ډېره زیاته وه او بس دوه لمبله کسان راځي او دعاګانې به زموږ داسې دي چې ولاکه دا چل موږ زده کړی دي چې درې کسان څلور کسان لاړ شو دوه لکه نه کومه خبره نه ده چې یاد ومنله که نه یو رانه هېرېږي بله ته راهېرېږي چې دواړه لاړ شو څوک یې دعا به یاده کړو څوک یې دعا د خیر به وکړي دا خو بله ځای ویلي خو دا عادت زمونږ نه وځي د دعا چند نه راځي او چې بیا اوچت کړو الله اکبر الله اکبر لاس راکاږو په دې مخ باندې دا دعا رسي او جو نقصان دا کو چې دعا مې نه زده کړي د دنیا د خپل پټي پکېږي خو پشي نه بیا زما به څه وکړي د اوای نه واخله تر سرانه پورې د هر یو دغه جیدات خپلې چې کوم دا خسرې نمبر یې یاد دی او دا دعا نشي دی که سړی مړو اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه الله پر جب پیږي یا الله ته مغفرت نصیب کړي یا الله ته بخنه وکړي ټول مردگان اسلام پر دیوار او باقي او یا الله دا چې کوم روان دا منظر ورته آسان کړي او بیا کوي چې الله اکبر الله ډیر لوی دی دا ډیره ښه خبره ده دې نه بل خبره خستاړو کېدی نشي چې بچ الله اکبر دا څه وکړه کنه او کلی دا یاد دا یاد کنه اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه دا هو ضمیر د مذکر د پاره دی مؤنث پاره ښځه مړه وه اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها بیا د الله بړی بیان کړه ورپسې یو نقصان دا کو چې دوه مې زده نه کړه دویم نقصان دا کو چې درې کسان راغلي هر یو وخت پر ځان ښي الله لاس به راخره نه چې بل به دعا وکړو بیا به لاس عزت کې به هم دعا کوي درېیم به هم دعا کوي سر پنځه واړه به دعا کوي پنځه راغی یو کس دعا وکړه د ټولو دپاره کافي ده یا لاړ شه کښېنه د خو داسې چې لاړ شه کښېنه تا پسې به کسان راشي لږ کښېنه په داسې دستای کې مه وایه داسې دستای کې بیړه دومره مه کوه لږ کښېنه یو ځله تعزیت ته تعزیت دعا ده لږ کښېنه بل راغله چې دعا به وکړو هغه سره لاس اوچت کړه او دا عادت هم ځان نه وباسئ چې تعزیت دعا وشوه بیا چې ساعت پس کښېنئ بیا ځي بیا وایي دعا به وکړو او دا هم ډېر کلک ذهن ته واچوئ چې تعزیت دعا صرف او صرف هم درې ورځې نه زیاته نه ده آپ ته وایي چې دعا نه منع کوي نه که نه دا دې ته یو د تعزیت دعا ده یو عامې دعاګانې دي عامې خو هر وخت کولی شي یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي پلار مور او پلار به دواړه یادې د حق در باندې پاتې دی دا به یادې د مرګ نه پس هم د مور پلار دومره لوی مقام دی چې د مرګ نه پس هم په تا باندې دوه حقونه پاتې دي یو به ورته دعا کوې بل به د هغه خپلو خپلوانو سره رشتهداري او خپلولي پالي لا دینه د وجې نه موږ نور وصیتونه نه کوو خو پلار ته پلار د زامنو ته یا رور د رور ته خپل د خپل ته چې په کټ پروزي وي او دا حالات داسې راشي چې بس مړ کېږم